نو بیا در سره یو ډېر اهم خبره شریک کومه چې کوم خلک زما د ټیکس په پیسو باندې افسران شوي دي، زما د بچو رزق زه د هغه سره نیوم، نو د هغوی کردار څه دی؟ راول د عمران خان دا خبرې اورو نو بیا پرې نورې خپلې خبرې کوو. عمران خان یو ځلې بیا زمان پارک ته خپل کارکنان راغونډېدو دپاره بیان جاری کو. چیف جسټس نن کم داسې خبرې مخې ته راوړې او فیصله به په کم تاریخ باندې هغه بیانوي، دغه ټول ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم، خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ او په کمنټس کې به زموږ سره خپله قیمتي رایې لازمي شریک کوئ. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو د ملک د حالات چې ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي، سخت او تکلیف بیا هم دقې عوامو ته دی. نن چې څنګه تاسو وکړه د پی ډي ایم دغه احتجاج چې هغوی وګورئ، هغوی درنې شکل ورکو هغه خپل احتجاج له د څه دپاره ملګرو چیرې حکومت ونه لویږي، د دې دپاره نه چې یا ملک کې ګراني ده یا د عوامو ژوند ګران دی. چیف جسټس کومې خبرې مخې ته راوړي دي سیټ کې تاسو ته زه ښیم ملګرو چیف جسټس نن خپل کتاب په دغه خبره باندې بند کو او دغه خبرې مخې ته راوړي چې لوگ گیٹ پلانگ رہے ہیں، حکومت مدد کر رہی ہے. تاسو نن وکړه ملګرو چې کوم ریډ زون ایریا ده هغه د احتجاج چې کوم کسان وو نو هغوی کراس کړه په گیټ باندې د پاسه ور واوړېدل. بلې چې کومه خبره کړې د ملګرو نو ادارې خطرے میں آئین پر عمل کیسا کرائے جائے. چیف جسټس دا خبر راوړه چې ادارې چې کومې دي هغه په خطره کې دي، خو په آئین او په قانون باندې به عمل څنګه کیږي. حکومت نے باتیں کی لیکن رجوع نہیں کیا. حکومت چې کومې خبرې کوي نو خبرې خو کوي خو هغې طرف ته هغوی رجوع نه ورکوي، ځکه چې څومره هم سیاستدان دي نو که هغوی راځي نو د ملک او د قانون او د آئین خبرې خو کوي، خو دلته پې عمل کولو والا څوک نشته. څنګه چې تاسو وکړه د ملګرو چیف جسټس دا خبره وکړه چې کوم احتجاج دی بهر نو هغوی چې کوم طریقې سره احتجاج کوي نو همدا حکومت یې مدد کوي. ځکه ملګرو چې تاسو وکړه چې د دوی چې کوم مخنیوی دی نو د هغې دپاره هېڅ څوک هم نه و. بلې خبره وکړه ملګرو چې کیا عدالت بھول گئی ہے کہ 90 دن کے میعاد آئین کی بنیاد ہے. چیف جسټس 90 دن ورکړي د الیکشن دپاره چې کله د پاکستان آزاد شوی په دې ملک کې قانون او آئین جوړ شوی دی نو 90 دن کې الیکشن کې کله چې اسمبلیان تحلیل شي نو څنګه چې تاسو وکړه چې د کے پی کے او د پنجاب اسمبلیان تحلیل شوي نن چې د چیف جسټس کومه فیصله وه چې ولې 90 ورځو کې الیکشن ونه شو، خو دغه چیف جسټس هم خبره وکړه چې یاره زه به آئین او قانون چاته مخې تږدم. آئین او قانون خو دا حالات دي چې کم بهر شروع دي، ځکه موجوده چې کوم حکومت دی نو دا هم د دغې حکومت خلک دی چې هغوی دغه احتجاج وکړو او درنې شروع کړه نو دوی به بیا موږ ته آئین او قانون ښایي چې یاره آئین او قانون دا دی او د آئین او د قانون خلاف ورزي همدغه خلک کوي. نو چیف جسټس چې کوم دی نن خپل کتاب په دغه خبرو باندې بند کو او د دې کیس چې کومه فیصله ده چې یاره ولې په 90 ورځو کې الیکشن ونه شو نو د دې فیصله به په 27 تاریخ باندې راځي. نو اوس تاسو څه وایئ ملګرو چې چیف جسټس په حق دی او که نه؟ نو په کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایه لازمي شریک کړئ. عمران خان څه ویلي دي ملګرو راځئ دا اول اورو نو بیا در سره یو ډېر اهم خبره شریک کومه چې کوم خلک زما د ټیکس په پیسو باندې افسران شوي دي، زما د بچو رزق زه د هغه سره نیوم، نو د هغوی کردار څه دی؟ راول د عمران خان دا خبرې اورو نو بیا پرې نورې خپلې خبرې کوو. میں آج اپنے پاکستانیوں کو، اپنے کارکنوں کو، سب کو آج ہم غائبانِ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد یہاں زمان پاک میں. کن کے لیے؟ وہ شہداء کے لیے جو لوگ صرف نکلے تھے اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے کے لیے، جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی، اور کتنے اور جو بیچارے ابھی ہسپتالوں میں بڑی سیریس گولیوں کی انجریز ہوئی ہیں ان کو. اور افسوس یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر تحقیقات نہیں کر رہی، کوئی اس کے اوپر انکوائری نہیں ہے، کوئی دنیا میں اجازت نہیں دیتا اس طرح کسی کو گولیاں مارنے کے لیے. آپ فرانس کے اندر دیکھیں سیدھے سیدھے پیٹرول بم پھینک رہے ہیں پولیس کے اوپر، ایک آدمی کو گولی کسی نے نہیں ماری کیونکہ آزاد ملک ہے. غلاموں سے یہ ہوتا ہے. جنرل ڈائر نے یہ کیا تھا، پرامن احتجاج ہو رہا ہے ان کے اوپر گولیاں چلا دی کیونکہ وہ ہمارے آقا تھے، ہم ان کے غلام تھے. تو ہم نے اپنے شہداء کے لیے سب نے ملګرو د عمران خان دغه خبرې تاسو واورېدې، هغه زمان پارک ته خپل کارکنانو له یو ځلې بیا کال ورکو چیرې تاسو راشئ زمان پارک ته د ماښام د لمونځ نه بعد به مونږ غایبانه جنازه کوو. غایبانه جنازه د چا دپاره ملګرو؟ د هغه خلکو دپاره چې کوم په دې احتجاج کې وفات شو. تقریبا ملګرو د 40 نه خو زیات تعداد یادېږي، خو د افسوس مقام او د خفګان مقام دا دی ملګرو چې نن د یو معمولي چې کوم سامانونه دي د هغې تپوس خو شته چیرې د دې خلکو چې چا دغه سامانونه وړي دي
نو په دې باندې به موږ ډېر سخت ایکشن اخلو او دغه خلک به راولو او هغه خپل کردار ته به او خپل مقام ته به رسو. خو ملګرو افسوس خبره دا ده دلته د انسانانو ژوندونه لاړل خو د اوسه پورې به تاسو داسې الفاظ مخې ته نه اورېدلي چېرې دا کم کسان وفات شو نو الله جل شانه دې بخشش نصیب کی او دا ظلم وشو. د قانون او دغه خبره عمران خان وکړه نو دا خبره 100% ټیک د ملګرو زه تاسو له یو وړوکی مثال در کومه خو په دې مثال ځان پوهه کوي او دا ویډیو شیر کوي کیدای شي که زمونږ دغه مثال داسې خلکو ته ورسي که یو کس دوه پې هم عمل شروع کي نو ډېر به ښي. څومره چې هم په د پاکستان کې افسران دي که هغه په هسپتال کې دي که هغه دي که په هر څه کې دي ملګرو خو افسر یادومه کم افسر چې کله هم زمونږ په هغه آفس په هغه دفتر کې کار وي نو هغه افسر ته مونږ هم دقه شانتې سیده ولاړ یو یا په قطار کې ولاړ یو. کله چې زمونږ نمبر راشي یا مونږ ته سیب هغه خپل درانه لفظونه چې هغه تاسو ته پته ده ملګرو د خولې نه په نیمه ګنټه کې یو خبره راوباسي او چې کومې چشمې یې اچولي نو هغه داسې د سترګو نه رادې خواږي او په دې یو سترګه درته ګوري او مونږ ورته لکه د ملنګانو ولاړ یو او په سینه م ورته لاس ایښی او سر او جی ورته وایو. دا خلک څوک دي ملګرو؟ دوی له تنخوا د کوم ځای نه راځي؟ دوی له تنخوا زما او ستا د ټیکس د پیسو نه راځي. هم هغه خلک چې زما او ستا د ټیکس په پیسو باندې موږ د خپلو بچو رزق د دې خلکو سره نیمو او زموږ د وجې دوی په کورسۍ کې ناست دي. خو افسوس خبره دا ده ملګرو چې موږ دغه خلکو ته ولاړ یو او دوی ناست وي. نو دوی له پکار دي چې موږ ته ودرېږي او موږ په دغه کورسۍ کې کښېنئ چېرې ستا د ټیکس د پیسو د وجې زه نن افسر یم زه نن سیب یم زه نن تنخوا لم هغه ستا چې کوم رزق دی او تی ګټې د هغې پیسو نه ما ته ټیکس راځي او زه پرې تنخوا اخلم. خو افسوس دا دی چې دغې خلکو ته موږ منت کوو او موږ ورته زاري کوو کوم چې زما د ټیکس په پیسو باندې خپلو بچو له رزق وړي زما احسانمند نه دی بیا هم دغه خلکو ته موږ منت کوو موږ ورته زاري کوو موږ ورته دغه شانتې ولاړو سر او جی ورته وایو. اوس په کور کې یو مشر ورور وي خو چې کله هغه ګټه وټه نه کوي او د کشرانو لاس ته ناست وي نو د هغه مشر ورور کوشش دی چې هغه د کشر د ورور د بچو خیال وساتلی شي. ولې چې زه خو ګټه نه کومه زما دغه کشر ورور چې کوم دی هغه ګټه کوي نو هسې نه چې دغه ورور ما ته ووایي چېرې ته خو زما د لاس ګټې ته هم ناست یې زما د بچو خیال هم نه ساتي. نو د دې مثال هم دقه شان دی. افسوس دا دی چې دې خلکو موږ ته منت کولې خو موږ نن هغه زموږ وینه ارزانه ده او د دې خلکو معمولي څیز هغه که چېرته لاړ شي او ورک شي او بېدرکه شي نو زما او ستا د پوستکي نه بیا پیدا کوي. نو عمران خان یو ښه قدم اوچت کو هغه کارکنان چې د عمران خان دپاره قرباني ورکړه د دې ملک دپاره قرباني ورکړه نو هغه خلکو غایبانه جنازه چې کومه ده نو هغه به د ماښام د مونځ نه بعد کیږي. ویډیو خو غالبا چې لیټ شو ملګرو خو کوشش وکړئ چې دعاګانې ورته کوئ. هغه خلکو په کور باندې به څومره قیامت تیریږي خو نن د هغه کور د خلکو تپوس هم نشته چې ستاسو نه ځوان زلمې بچی لاړی آیا ستاسو څه حالات دي. نو د ملک دا سیستم ټیک کیږي نه ملګرو خو الله جل شانه دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. که دلته د پی ډي ایم خلاف فیصله راځي نو د هغوی حالات بیا دغه وي. تاسو وګورئ چې قانون او آئین د سره مني نه هغه خلک چې ما او تا ته د قانون خبرې کوي ما او تا ته د آئین خبرې کوي او موږ ورله اوټ ورکو او موږ ورته وایو چې قانون او آئین په ځان باندې لاګو کا او دغه شانتې یو کتاب یې مخې ته یې نیولی او موږ سره پکې واده مو کي چې زه به د قانون مطابق کار کوم زه به دا نه کوم زه به هغه نه کوم. خو هغه کتاب چې کله سیټ ټکي دي نو د هغه کتاب یو لفظ هم دې خلکو ته بیا یاد نه وي. نو د پی ډي ایم خو دغه حالات دي چې درنې ورکړه چیف جسټس چې کومه فیصلې دي هغه د سره مني نه. عمران خان هم نه مني پی ډي ایم هم نه مني زور به چاله راځي زور به ما او تاله راځي. که د عمران خان په دغه جلسو کې په دغه جلسونو کې چې کوم احتجاج وشو په هغې کې کوم کسان مړه شو بس هغه لاړه د هغوی تپوس کولو والا څوک نشته. دلته چې کوم احتجاج اوس درنه شروع شوه نو په دې کې به داسې طالبان وي چې هغوی به علم لراغلي مدرسو ته داسې خلک به وي نوجوانان به وي چې د هغوی نه به د مور او د پلار ډېر غټ امیدونه وي بس هغوی درنه ورکړه همدغه ورته د پلار هغه مستقبل ښکاري دغه ورته مدرسه ښکاري دغه ورته هر څه ښکاري. اوس بل دې طرف ته سوچ نشته چې زما مقصد څه دی خو مقصد همدغه خپل جوړ کو چې قانون او آئین ماتولو دپاره به دغه ځای کې کېناستل ناجیزه به کوي جایز نه خو دغه ناجیزه ټیک ښکاري.
تاسو وایي دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایه ضرور شریک کړئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.